معزز مسلمانانو د هر حاجت او مشکل لپاره انتهایی اسانه وظیفه یا ربي یا ربي دا وظیفه انتهایی اسانه ده. تاسو ته په ډیره په نظر کې وړه هم ښکاریږي، لیکن دا د رب پکار دی، د رب یاد دی. د رب چې څوک یادوي رب هغه یادوي، او کم انسان چې په مشکل کې خپل رب یادوي، یعنی په اسانتیا کې خپل رب یادوي، نو په مشکل کې الله تعالی د هغه امداد کوي. څوک چې په خوشحالۍ کې هم الله نه یادوي، په غم کې به دی الله تعالی نه یادوي، نو خپل رب وبلئ. فیا ربي ربي سره د هر حاجت او مشکل لپاره انتهایی اسانه او معزز او محترم وظیفه ده. دا وظیفه تاسو انشاءالله شروع کړئ د هر ناممکن حاجت دپاره صرف 111 مرتبه. الله تعالی به ستاسو حاجات پوره کړي، ستاسو مقاصد به الله تعالی اسان کړي، لیکن طریقه ځان سره نوٹ کړئ، طریقه واورئ انشاءالله، نو الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو قدرمندو په دین میونو مسلمانان رونو خویندو، امید د خپل الله جل شانه نه چې تاسو به روغ جوړئ، په صحت کې به الله تعالی د ستاسو د دنیا او د خوشحالۍ عزتونه او راحتونه نصیب کړي. الله تعالی ټول مسلمانان د دنیا او د آخرت د تکالیفو نه په امن کې راولي، او الله تعالی د ستاسو حاجات پوره کړي، او الله تعالی د هغې مسافرو نه راضي شي او مددګار شي، او نصرت د هغې مسافرو الله تعالی وکړي کوم مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، په یورپ کې کوي، په ایشیا کې کوي، هر ملک کې چې دی الله تعالی دې ورته ډېرې عزتونه او راحتونه دغه ټولو مسافرو ته ورکړي. که ستاسو په کورونو کې دغه مسافر دي، یعنی ستاسو اهل و عیال دي، ستاسو که د خاون په شکل کې دی، که د رور په شکل کې دی، څونه مسافر دی الله تعالی دې ورته ډېرې خوشحالۍ ورکړي او عزتونه دې ورکړي، او الله تعالی دې په ډکو منګلو سره خپلو کورونو ته واپس کړي. مسلمانانو نن د یا ربي ربي وظیفه انتهایی اسانه هم ده، ځکه اکثر خلکو سره وخت نه وي، داسې وخت دی چې هر سړی مصروفه دی، هر سړی په دې غم کې دی چې زما به څه کېږي، نفسي ده. لہذا د خپلو مشکلاتو اسانېدو دپاره او حاجاتو د ختمېدو دپاره د یا ربي ربي وظیفه تاسو انشاءالله العزیز یو وارې به د خپل ژوند کې خامخا وکئ. دا وظیفه به تاسو صرف 111 مرتبه وایې پابندۍ سره، طریقه کار ته خیمه انشاءالله، او بیا د رب نه خپله دعا او حاجت غواړئ، الله تعالی به ستاسو هر رنګې حاجت او دعا قبلوي. وظیفې ټیم چې کم دی هغه بهترین وخت د تهجد دی، چې یو انسان تهجد له راپاڅېد، الله تعالی ورته توفیق ورکړو، نو دله پکار دی چې د تهجد په ټیم کې دا وظیفه وکړي د خپل ځان دپاره. او که تهجد نشي کولی، نشي راپاڅېدلی، نو بیا د ماسخوتن د مانځه نه پس دا وظیفه ډیره په اطمینان او تسلی سره وکړي. صحیح شوه، ماسخوتن مونځ نه پس هر کله چې تاسو دا وظیفه کوئ، دا په پوره یقین او کامل یقین او توجه سره کوئ. صحیح شوه، یقین پکې کامل شرط دی چې الله تعالی په دې دوو ټکو باندې کم چې د رب یاد دی، یعنی د رب فکار دی ویل دی، نو الله تعالی به زموږ حاجت پوره کوي. ګوره یو انسان دی هغه 100 کاله یو کاڼي ته آواز وکړو، یا صنم که نه، نو زمونږ ذات خو صرف الله دی چې هغه اوریدونکی دی، هغه صمد ذات دی، هغه رب دی، هغه الله دی. نو یو انسان کو کاڼي د آواز کوي، نو کاڼي کې خو دا صلاحیت نشته چې انسان له آواز ورکړي، لهذا په خطا کې د هغه د خولې نه وخوته یا صمد، نو الله تعالی ورته د هغې اسمانونو آواز ورکو، لبیک یا عبدی، زما بنده زه حاضر یم. نو مسلمانان رونو، الله جل شانه نه فرشتو پوښتنه وکړه، مالک الله د انسان خو کاڼی یادو، تا سره یو قسم لا شرک کوو، نو الله ته دله دا آواز دی ولې ورکو؟ نو الله جل شانه ته وفرمیل چې زما فرشتو کو ما دله آواز نه ورکړی، ما د کاڼي کې بیا څه فرق پاتې شو. نو لہذا خبره مې دا عرض کوله چې دا نوم به سپک نه ګڼئ، دا د الله تعالی نوم دی، رب ډیر لوی رب، د اسمانونو د ځمکو رب، حاجتونو د پوره کولو والا رب، بیمارو ختمولو والا رب. د هغې رب سره زمونږ یقین په الله وکړه، تعلق پیدا شو، نو زمونږ ټول حاجات به الله تعالی پوره کوي. لہذا وظیفې ته غوږ شئ، د ماسخوتن د مانځه نه پس به دا وظیفه تاسو کوئ په یکسویۍ سره. یکسویۍ دې ته وایي چې یوازیوالي باندې به کوئ، یعنی بل څوک په دې کې ځان سره نه شاملوئ. ماسخوتن مونځ چې موږ 2 رکعته بعد صلات حاجت مونځ وکئ،
هر رنګې چې تاسو کوئ، مطلب عام طور سره چې تاسو څنګه صلات حاجت مونځ کوئ، په دغه طریقې سره به 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکئ. د صلات حاجت مونځ نه پس به تاسو چې دی نو 21 کرته درود شریف ووایئ او درود ابراهیمي به وایئ. ګوره دا ډېر افضل درود شریف دی. ګوره که زمونږ وظیفه قبوله نشي نو دا درود شریف په الله تعالی هر یو قبلی. نو د درود شریف د قبلېدو سره سره به زمونږ وظیفه هم قبوله شي، زمونږ حاجت او دعا به هم قبوله شي. صحیح شوه. 21 کرته درود ابراهیمي، د هغې نه پس 111 مرتبه یا ربي یا ربي یا ربي یا ربي دا الفاظ به تاسو 111 مرتبه ووایئ. په ډېرې درد سره به دا نوم اخلئ. یا ربي د زړه نه، د زړه، دماغ او چې وجود ستا مکمل الله تعالی طرف ته متوجه وي. د هغې نه پس چې دا تاسو 111 مرتبه ووي، د هغې نه پس په تاسو بیا 21 کرته یعنی 21 مرتبه درود ابراهیمي بیا تاسو په احسن او ښکلې طریقې سره وکئ. د دې نه پس مسلمانانو بیا تاسو 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکئ. لومبي رکعت کې قل یا ایها الکافرون صورت، دویم کې قل هو الله احد. که چاله قل یا ایها الکافرون نه ورځي نو دوانو کې دی قل هو الله احد صورت ووایئ. د هغې نه پس به بیا تاسو چې دا مخکې هم 2 رکعته صلات حاجت وکړو، وروسته منځ کې هم دا وظیفه وکړه، نو بیا به تاسو د دعا دپاره لاس چوت کوئ. خو لاس چوتېدو نه مخکې به تاسو 11 کرته بیا درود شریف ووایئ، درود ابراهیمي. درود ابراهیمي چې مې وي د هغې نه پس به تاسو 21 کرته یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. صحیح شو. دا به 21 کرته ووایئ. د هغې نه پس په دعا ډېر عاجزۍ سره، ډېر په فریاد جړا سره د الله تعالی په دربار کې داسې الفاظو سره وکړئ. مالک الله ته زما په دې حاجت باندې پوهه یې. مالک الله ته ما سره ډېر محبت کې. الله خیر کو زه ګناهګار یم الله، لیکن ستا بنده یم الله. ته زما دې وظیفې په برکت سره او د درود شریف په برکت سره زما دا دعا قبوله کړي، زما دا حاجت پوره کړي، زما دا بیماری ختمه کړي، زما دا مشکل اسان کړي. دغه شان دعا وغواړئ. بیا به د هغې نه پس 11 پېرې بیا درود ابراهیمي ووایئ. صحیح شوه. بیا چې سحر شي که نه انشاءالله سحر شي نو لږه څه ناڅه صدقه به د خپل حاجت د پوره کېدو او د خپل مقصد اسانېدو په دې نیت باندې به ورکړي چې الله زما د بیماری ختمه کړي، زما د حاجت پوره کړي، زما د مقصد پوره کړي د دې صدقې په برکت سره. صحیح شوه. انشاءالله د الله تعالی د ذات نه امید دی چې الله تعالی به ستاسو په دې یو ورځ یو پېرې سره دا حاجت خامخا پوره کوي. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. الله تعالی تمام مسافرونه راضي شي. الله تعالی تمام تورسرو زنانه او نارینه بهترین نکاحګانې وکړي او د چا چې څه حاجات دی په زړه الله تعالی د ټول پوره کړي. جزاک الله.